أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين یاسین په قرآن حکیم می قسم دی چې یقینا ته د رسولانو نه یې على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن د غالب او رحیم ذات د طرفنا نازل کړي شوی دی د پاره د دې چې تپری یو داسې قوم خبردار کړي چې دا وی پلار نکونه خبردار کړي شوی نه وو او په دې وجہ هغه په غفلت کې پراته دي لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون په دې کې اکثر خلک د عذاب د فیصله مستحق شوی دي په دې وجہ هغه ایمان نه راوړي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مونږ داوی په سټونو کې پټه اچولې دي چې په هغه سره هغه د زنو پوری تړلې شوې دي او په دې وجه سرونه پورته اوچت نیولې دي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون مونږه یو دیوال د هغوی مخ ته ودرولې دي او یو دیوال د هغوی شاته مونږه په هغوی پرده خوره کړی دا هغوی ته اوس هیڅ په نظر ناراضي وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون د دوی د پاره یو شان ده کته دوی خبردار کړي او کنا دوی ایمان نه راوړي إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم تو خو هغه سو خبردار ولې شي چې هغه د نصيحت پیروي وکړي او به دلیدو د رحمان نه ویریږي هغه له بخنی او د ښه اجر زیری ورکړه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين یقینا مونږ به مړی یو ورځ راځوندې کوو کوم څه کارونه چې هغه کړی دي هغه ټول مونږ لیکو او کوم څه اثرات چې هغه رستو پرې خو دي هغه هم مونږ لیکو هر څه مونږه په یو واضح کتاب کې درج کړی دی واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون دوی ته د مثال په تور د هغه کلی د خلکو قصه واوروا چې هغه ته رسولان ورغلی وو مونږه هغه ته دو رسولان ولېګل او دوه هغه دروغجن وګڼل بیا مونږه دریم د مدد د پاره ور ولېګو
او هغوی ټول ورته وویل مونږه تاسو ته د رسولانو په حیثیت سره را لېږلي شوي یو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو نور هیڅ نه او بس زمون غوندي انسانان یې او رحمان خدای هرگز سیز نازل کړي نه دی تاسو خالص دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. رسولان اویل زمونږ رب ته معلومه ده چې مونږ خاص تاسو ته رسولان را لېږلي شوي یو او په مونږ باندې د صفا پیغام رسولو نه سیوا نور هیڅ ذمہواری نشتا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو اویل مونږ خو تاسو د خپل ځان لپاره سپیره غنو کچری تاسو واپس نشوي نو مونږ به تاسو ਸੰسار کړو او زمونږ نه به تاسو ته ډېر دردناک سزا ضرورسي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رسولانو جواب ورکړو ستاسو سپیرتیا خو ستاسو سره خپل ملګری شوی دا آیا دا خبرې تاسو زکه کوي چې تاسو ته نصيحت وکړې شو اصل خبره دا ده چې تاسو د حد نه تیر شوی خلک یې. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې دوران کې د خار د لری کوټنا یو سړی په منډه منډه راغی او وی ویل اے زما د قوم خلکو د رسولانو پیروي اختیار کړئ پیروي وکړئ د هغه خلکو چې تاسو نه څه بدل نه غواړي او په صحیح لار دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. آخر زولی د هغه هستۍ بندگی اونکړم چې هغه زو پیدا کړم او چې هغه تبا تاسو ټول ورځي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا زه هغه پرېږدم او نور معبودان ځان له جوړ کړم حالانکه کو رحمان خدای ماته سو نقصان رسول اوغاړي نو نه د هغوی سفارش زما سره پکار راتلی شي او نه هغوی ما خلاصولی شي. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. کزیدا سی وکړم نزبا پخکارا گمراهی کې پریوزم ما خو تاسو پر ایمان راوړو تاسو هم زما خبره اومنه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اخر هغه خلکو دې قتل کړو او هغه سړی ته وویل شو چې داخل شه جنت ته هغه وویل چې افسوس زما قوم ته معلوم وي چې زما رب د سیس په وجه زو وبخلم او زوی په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من
جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. د دین پس مونږه داغه په قوم باندې د اسمان نه سلخکر نازل نکړو. د لخکر دا نازلولو سو حاجت مونږ ته نه وو، بس په زور یو आवाज وشو او په هغه دم هغوی ټول ساړه شو. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس دې د دې بندگانو په حال باندې چې کوم رسول با دوی ته راغې نو دوی به ورپوري ټوکی کوله. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آیا دوی اونلیدل چې د دوی نه مخکې څومره قومونه مونږه هلاک کړي دي او هغوی بیا دوی ته اډو واپس نقلل او دا ټول به یو ورځ زموږ مخې ته حاضر کړي کیږي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. د دې خلکو د پاره مړزمکا یو نه خدا مونږه هغه را ژوندې کړه او دا غینمو غلره وستلا چې هغه دوی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مونږ پاغي کې د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل او پاغي کې مو دننه چینه جاری کړې د پاره د دې چې دوی داغه میوه وخوري. دا ټول هرڅو د دوی د خپل لاسونو پیدا وخت نه دی. آیا دوی شکر نه وباسي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو قسمونو جوړای پیدا کړي، خو هغه د ځمکې د بوټو نوي یا په خپل د دوی د خپل جنس یعنی انسانانو نوي یا هغه سيزونه وي چې دوی هډو پیژني نه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. د دوی د پاره یو بل نخښ پدا چې مونږ ترې ورځ راکاګو نو په دوی باندې تیار خورشي او نور دې چې هغه خپل د قرار ځای ته روان دي. دا د زبردست عالم الله تعالی شوی اندازه ده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او سپوږمۍ ده چې داغه د پاره مونږه منزلونه مقرر کړی دي ان تر دې پوري چې داغه نه تیریږي نو بیا د کجوري د وچی سانګي پشان پاتې شي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د انور طاقت شته چې سپوږمۍ ورسوي او نه شپه په ورځ باندې وړاندې راتلی شي، ټول په یو فلک کې لامبو وهي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی د پاره دا هم یو نخه ده چې مونږه د دوی نسل په ډکه کشته کې سوار کړل او بیا مو د دوی د پاره دغه سي نوري کشته پیدا کړې چې دوی پرې سوريږي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ کومنګ غواړو نو دوی به ډوب کړو هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکو نوي او په هیڅ طریقه به دوی بچ نکړي شي بس دا ټول زموږ رحمت دی چې دوی کامیاب وي او د یو خاص وخت پورې د ژوند نه د فائدې اخیستلو موقع ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ د خلکو ته چې کله ویل شي چې ځان اوساتای د هغه انجام نه کم چې تاسو ته وړاندې را روان دي او کم چې تاسو نو مخکې تیر شوی دي شاید چې په تاسو رحم وکړي شي نو دوی داسې وی لکه چې هیڅ نه وی اوریدلی وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د خپل رب د آیاتونو نه کم آیات راځي دوی هغه ته توجه نه کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين او کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم رزق تاسو له درکړې دی داغه نه سید الله په لار کې هم خرج کړئ نو دا کافران مؤمنانو له جواب ورکوي آیا مونږه په هغه چا باندې طعام مخرو چې کو الله غختله نو په هغه به په خپل طعام خرولې وي تاسو خو بالکل په دوکه کې پراتی یې ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دا خلک وایي چې دا د قیامت دا يرونی خبري په اخر کله پوره کیږي او خه هغه وخت کو تاسو رښتینی یې ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون دوی چې په اصل کې د کم سیس انتظار کوي هغه بس یو درنه چغه ده چې دوی به ناصافه په عین په هغه وخت کې راونی سي سو وخت چې دوی د دنیا په معاملاتو کې په جګړو کې نختی وي او په هغه وخت کې به دوی نه وصیت وکړي شي او نه به خپل کورونو ته واپس لاړ شي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بیا به یو سر پکوهلی شي او یو دمبا دوی خپل رب ته د حاضرې دو د پاره د خپل قبرونو راوځي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او بيريږي او وبوي هاي دا چا مونږه د خوبونو د زینونو را پاسولو دا هم هغه سجده چې رحمان خدای د دې وعده کړی و او د رسولانو خبره رښتینی و إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون یو درنه چغبوي او ټول به زمون مخې ته حاضر کړي شي فاليوم لا تظلم نفس
شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن با پچا د زره هم ظلم نکیږي او تاسو تبا هغه سی بدله درکې دي شي څنګه عمل چی تاسو کړی وو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. بشکا نن جنتیان خلق په مزو کې مشغول دي. هغوی او داغوی بیبیانو په ګورو ګورو سورو کې په تختونو باندې تکیاګانو ته ډډي وهلي دي. داغوی د پاره د خوراک څخه هر قسم مزیدار سيزونه هلته موجود دي. چې هغوی غواړي هغه داغوی د پاره حاضر دي. د مهربان رب د طرفنا هغوی ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. او اے مجرمانو نن تاسو جدا شئ. اے د آدم بچو ولی ما تاسو ته هدایت نو کړي چې د شیطان بندگی مکوئ. هغه تاسو ښکارا دشمن دی او زما بندگی کوئ. دا نه غلار ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لیکن د دې باوجود هغه پتا سو کې یو ډلوې ډلا گمراه کړه. آیا تاسو عقل نه لرلو؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. دا هم هغه دوزخ دی چې تاسو بتري يرولې کېدای. کم کفر چې تاسو په دنیا کې کولو داغه په سزا کې اوس د دې خشاک شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خله بندوو د دوی لاسونه با زمون سره خبرې کوي او د دوی خپې به گواهی کوي چې دوی په دنیا کې څه کولا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. کومنګ اوغاړو نو د دوی سترګې با پټپو باندې کړو بیا د دوی لارې ته پمنډ راشي او ګوري دي څنګه به دوی ته لار په نظر راشي. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. کومنګ اوغاړو نو دوی با خپل ځای داسې مسخ کړو چې نه به وړاندې تللی شي او نه به ورستو واپس کېدی شي. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاله چې مونږه وګد عمر ورکوو نو مونږه داغه جوړښت الټه کوو. آیا د دې حالات په لیدو سره دوی له عقل ناراضي؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق
القول على الكافرين. مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم ته شعر نه دی خودلې او نه شاعری د هغه سره خای. دا خو یو نصیحت دی او صفا لوسته کېدونکو کتاب دی. د دې غرض لپاره چې هر هغه سړی خبردار کړي چې هغه ژوند دی وي او په انکار کوونکو باندې حجت قائم شي. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا داخله ګورینا چې مونږه په خپل لاسونو کم سيزونه جوړ کړی دي. مونږه په هغه کې د دوی د پاره ساروي پیدا کړل او اوس دوی داغه مالکان دي. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. مونږه د غساروي د دوی د پاره داسې تابع کړی دي چې په هغه کې په ځینو باندې دوی سوريږي، د ځینو غوخي خوري او په هغه کې د دوی د پاره قسمه قسم فائدې او د سکلو سيزونه دي. نو آیا دوی شکر نه وباسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. د دې هر څه باوجود دوی د الله نه سیوا نور خدایان ځان له جوړ کړی دي او دا امید لري چې دوی سره به امداد وکړي شي. هغوی د دوی هیڅ امداد نشي کولای بلکې دا خلک الټا دا غوی د پاره حاضر اوسیدونکو لخکریان جوړ شوی دي. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خنو کمی خبرې چې دوی جوړوي هغه دي تا غمجن نکړي. د دوی پټي او ښکارا ټولي خبرې مونږ ته معلومې دي. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. آیا انسان ګورینا چې مونږ هغه د نطفه نه پیدا کړو او بیا هغه د ښکارا جګړه مار جوړ شو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه په مونږ باندې مثالونه لګوي او خپل پیدایش هېروي. وای څوک به دا هډو کې راځوندې کوي په دا حال کې چې دا وراسته شوی وي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ورته وایا دا به هغه څوک راځوندې کوي چې دا په اول ځل پیدا کړی وو او هغه د پیدا وخت په هر کار پوهیږي. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هم هغه څوک چې تاسو د پاره د شنو شنو ونونه ور پیدا کړو او تاسو داغه نه ورونه بلوي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا چاچی اسمانونه او زمکه پیدا کړل هغه دا قدرت نه لري چې د دوی غوندي خلق پیدا کړي؟ ولی نه لري؟ هغه خو ماهر پیدا کونکي دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه چې کله د یو سیس اراده کوي نو داغه کار بس داده چې هغه ته حکم وکړي چې شاه
بس هغه شي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دې هغه ذات چې د چا په لاس کې د هر څه مکمل اقتدار دی او هم هغه ته تاسو واپس لون کیای.